نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله مولانا العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي درس اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم أوریدونکو د قرآن عظیم الشان یو آیات ما ستاسو مخکې تلاوت کړو الله تبارک وتعالی مؤمنینو ته مسلمانانو ته خطاب فرمایي ادخلوا فی السلم کافة تاسو په اسلام کې پوره داخل شئ او د شیطان د طریقو او د هغه خبرو اتباع او تابعداري مه کوئ ځکه دا شیطان چې دی دا ستاسو ښکاره دشمن دی اسلام کې پوره داخلېدل مراد چې دی نو هغه دا چې د اسلام کې شعبې کوم دي عبادات دي معاملات دي اخلاقیات دي په دې ټولو باندې پوره عمل چې دی نو دا وکړي دا نه چې یوازې عبادات وکړو مونځ زکات روژه حج دا به کوو په ټولو معاملاتو باندې به عمل چې دی نو دا نه کوو معاملات په دې ټولو باندې به پوره نظر دا به چې دی نو ساتو یو عام خبره هم دا و داسې حقیقت هم دا دی چې الله تبارک وتعالی خپل حقوق چې دی نو وغواړي خو به وکړي لیکن معاملات چې وي او د نورو لندین حقوق وي نو هغه بغیر د ادایګیو نه الله تبارک وتعالی د هغې هغه معاف کېدل چې دی نو دا نه کوي نو د اسلام پوره دخول او پوره داخلېدل د هغې مراد چې دی نو هم دا دی رسول الله صلی الله علیه وسلم د دین اسلام بنیاد او د دې آبیاري فرمایلې او د مدینې ریاست کوم چې هغې جوړ کړی و او یې پیش کړی نو په هغې کې معاملاتو لا پوره یو اهم حیثیت چې دی نو دا ورته حاصل او ځکه د دین حنفي د فقه حنفي چې کوم حضرت امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ تعالی علیہ د دې هغه تدوین او هغه جمع فرمایلی نو د فقهي مسایلو لپاره هدایه طلبا چې دي نو هغه دا وایي دا یو ډېره لویه ذهین ذخیره ده مجموعه ده خو په هغې کې علما فرمایي یو درد داسې چې 3/4 چې ده څلورو کې 3 حصې د هغې چې دي نو دي نو دا په دې معاملاتو باندې چې دی دا دي یو حصه په عباداتو باندې چې دی نو دا هغه مشتمل په دې کې ټول خرید او فروخت تجارت لین دین دا ټول په دې درېیمو حصو کې چې دی نو دا په هغې کې مشتمل دي او دا په هغې کې موجود دي یو حصه چې دی نو صرف هغه دا سره چې هغه د طهارت د لمونځ روژې د تېرې وغیره چې دی نو دا ده او دا 3 حصې دا د معاملاتو ډکې چې دی نو دا په هغې کې او دا ټول راغونډېدل او دا ټول دا چې کوم دی نو جمع دا د رسول الله مبارک صحابه کرامو رضوان الله علیهم اجمعین چې دی نو دا آغاز او شروع شوی ده د رسول الله مبارک
دنیا نه رحلت په وخت کې او د وصال نه پس حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنہ چې دا رسول الله مبارک د تر زوی چې دی دا و دې وته او دې په دا د انصار صحابه په سبب چې تر او دا غینه به رسول الله صلی الله علیه وسلم دا حدیث کې راځي او دا غینه مسائل به چې دا کول د دې په دې کورونو دروازو باندې به دې دا ناس ځکه دین خدا سره عجب نو چې دا اوس مونږ دا چې دې په تیار باندې دا مونږ چې دا کولو شوی یو بل صحابي دې مو ویل خو ابو یا هغه سره پورا مرسته دې په دا وخت کې دې نو اعلان کړ عباس صاحب دا مطلب دا ټول مسائل په دې راوړل هغه یو لوی ذخیره دې نو سره جوړ او ځکه به وته ویل کوم امت علماء دا عباس صاحب دا بحر العلم کې دې دا وته دا سمندر دا هغه نو ټول د استنباط او دې دې راوړل او دا دې هغه جمع تدوین دې ټول به دې دا وکول بیا دا ایمو وخت دې نو په داسې حالت کې وخت باندې چې دې د فقه فقه دا ټول حالت به دې دا لیکن هغه د علم او د فقه او د مسائل او د قدر په اړه وکړو یو صاحب چې لیکي چې په دا کې درې اقوام چې د علماء لوی سخیلان چې راغلي اتفاق سره د درې وړو چې د محمد بن اسحاق محمد بن جرير دا چې د پای کې موجود او د یادو د بغداد په جامع مسجد کې چې د راکېنا چې یو درې وړو په یو جمع باندې سبحان الله وي دا موږ د څه کې د المدین د طلب او د راوړلو لپاره دې موجود تجارت دې نه نشته او روزګار نشته خوراک اسلام نشته د دې په درجه مسجد کې په داسې حالت کې وخت راغو چې د حقوق افلاس د لوګي تندې د حالات کې شروع شو چې داسې وخت چې د خوراک او خلق کې دینو کوم د امینه محبت او دا وی اوس دې رسول پیدا سه وو چې مزدوري به دې شروع خو دې وانه چې رسول بیا کوم ټول د درس د استاد د دې نو دا مو یو مزدوري به کوي هغه بغیر یو بیا راځي او درې وانه کوي بیا د بل نمبر راشي عمل شي او بیا راشي بیا په دې باندې ورل شو یو قران دازي واچول پاتې د موبایل هغه تر د چالو راځي هغه وکړای دا وخت بادشاہ خوب ویني او دوی ته چې ستاسو رسول الله مبارک دې محافظین دي او طلبه چې دي او دې اغیروان دي په روزګار پسې او خوراک سکاک دې نشته دې له ضرورت الغرض لوی حکایت دی او لوی چې دې سره ایو دا ورکوي ته پیداش کې محمد ابن اسحاق سوق دې دا دغه چې دې کېدل دوی کې راځي او بیا وی چې دې حفاظت داسې نه کیږي اصل چې موږ د افغان والو تجارت چې موږ د خپل داسې بس تیار باندې راځي او دا خپل فورن د زینو د دې شو په دومره سختو مشقتونو الله د وزرا د دین چې کوم رسول او بیا د دې عزت او تکریم چې د کوم ضروري دی د هارون رشید رحمه الله یو ډېر لوی حیثیت والا خلیفہ چې د رسول الله مبارک زمانه ته پېښې دی او خاندان ته نسبتونه دا ټول به کې موجود دي دا موطا امام مالک رحمت الله علیه د صحیح ستو کې دا حدیث په دې شپه چې کوم مجموع کتابونه دي په دې کې دا چې شمار دي امام مالک سے رحمت الله علیه خپل فقه لري او خپل حیثیت لري خو د حدیث دا لوی جمع چې کوم راوړل کړی دی هارون رشید دې نو په توګه چې امام سے مالک زمانه بچو لګا دا حدیث مو خپل غواړي او دا درس په ورته غواړي مامون دا ورته وتوي څو بجې له راځي څه مطلب ودا چې دې شاګردان دي کنه ته ول درس څو کوته ورته یو ته وینا علم یوتی ولا یوتا اله چې دا بلند دی دا بجې له ورته نو پکاري تاسو په دې لګي او دا پرمات چې دا یو تاسو ته خاندان د دې نو د دې نو وروته او دې زه په دې نو راغلي دي دا باندې کې بچی نو باندې بخان حضرت چې په دې نو راغلي لیکن دې له یو نمایه مقام ته ورکه عام دي شاګردانو طلباء سره جامع شي دي خراب دي د خلکو دي چې خور راغلي دي چې راغلي چې دا په دې شاګردان دي یو مقام په دې چې دې کتاب ورته ورکه دي وجدان نشته متوینا
د دین په دې لاین کې ټول چې دین هغه برابر دي دین هم داسې ولاس دي چې څنګه دانس بیا وخت راغو الله تبارک وتعالى دې ځانګړو قدر وکړو د دوا ملک بیا دې داسې بیا یو وخت داسې راغی چې مامون رشید چې دې نو خپل استاد د امام علي مالک رحم الله خدمت کوي د لوګاچي او حضرت دې خپل خطبه او کوم دې لګایي نو په دغه وخت هارون رشید رحم الله راغی بادشاہ په حضرت یو شکایت کو او شکایت دې نو هغه نه چې شاهزاده نمازوي دي او دې وواچي یو په دې مستوي دي ویداله په کار دی چې په جوړ لاس دې لوګاچي یو په دې بل لاس په خپې چې کوم دې دي حق دې نو هغه دی ځکه چې د حفاظت دا په داسې دې کې دې زمان مالک یو صاحب کې دا شیخ عبدالحق صاحب رحمة الله تعالی دې پوری دغه په دې حالات مناقب وکړي دا چې دې راځي الحمدلله په دې له کوم باندې کې والد صاحب سره د کډېر سفر شو او سره ملاقات د کډېر دا شی ډېر یو واجبې حیثیت یو شان د الله تبارک وتعالى جل جلاله ورکړو یو ځان کې چې الله باغانی رحمت الله تعالی علیه چې دې راغلی او دې دالو ته وکړو دې حقانی هغه باغ بهار او دې اصل چې دې دا وکړو یوین چې د هندوستان د دیوبند نه بلا علماء د پاکستان او د سرحد دې نو فاضل شي لیکن د دلهم مناسب ته چې الله تبارک وتعالى کوم حیثیت او قبولیت ورکړی دی نو دا بل چاته نه دی ویل شوی نن په دنیا کې د حقانی او د حقانی لفظ څخه یو جدا مقام دی اگر د جهاد په نوم باندې دی د تفسیر په نوم باندې دی د تصوف د افتاح په نوم باندې دی یو ځان د حیثیت د هغې چې دی دی وایي دا د حضرت ته وایي په دارالعلوم دیوبند کې موږ د خپل دور طلباو په ده باندې یو نوم چې دی نو یاګې شو اگر چې بیا نوم چې دی نو د اشتو ما ته عارف کاري چې هغه د چاپلوسۍ نوم چې دی نو یاګې شو او دا ځکه چې حضرت په خپل ورځ درس وکړو تدریس یعنې دا مې وکړو زده کړه وکړه نو د مولانا حسین احمد صاحب مدني رحمة الله تعالی شیخ الاسلام دا خدمت به چې دی نو ټوله ورځ به درس مېلمانه به راغلل هغوی ته دسترخوان وړېدلې چې ورته چې کمې روزي مینځلې او دا به ورته کول زموږ دې ملګرو به وي بعضې وې چې وګورئ عبدالحق چاپلوس چې دی نو بیا چې دی راغی نن دا ټول نظام چې تاسو وینئ نو دا د شیخ عبدالحق دا د خدمت او د چاپلوسۍ چې کوم برکت دی چې په ټول عالم کې دی دا نوم دا چې دی راغلی الله تبارک وتعالی د دې قدر چې کوم غواړي خوا کې ورسره جامع اسلامیه چې دی دا ده چې د والد صاحب رحمه الله هغې نه فعالت چې کوم دی دا شی او دا یو نصیب دی انشاءالله ولته کېدی شي اجتماع د دې مغران شي هغه خپل هغه لیکل چې کوم دی شروع کړي یو څومره صحیح کتاب شروع کړی دی او دې شیخ عبدالحق صاحب رحمة الله تعالی چې کوم دی د باچا ګل صاحب زموږ د والد صاحب د استاد په سفارش باندې دا لوګي دیوبند کې د داخله چې کوم دی ورکړو لیکن الله تبارک وتعالی دې انقلابات دې زمانہ په جامع اسلامیه باندې راغله او دې پاتې کړل حالات هغه چې دا د دین حفاظت او تحقیق دا چې دا دی هغه موضوع له وړاندې دا چې کوم دی الله تبارک وتعالی چې فرمایي ادخلوا فی السلم کافة په دې اسلام کې پوره چې کوم دی داخل شي د فقه ټول جزئیات د علماء چې کوم دی بیانې پای کې د معاملاتو د ټول سیوا ذکر چې کوم دی داخل شي پای کې عهد وفا وعده چې دی کوم پکې را امانت کوم په هغه کې چې دا موجود دی په ټول معاملاتو کې اهمیت چې کوم دی د درس کوم پکې کوم دی دا چې موجود دی او ځکه وایي امام مالک صاحب رحمة الله تعالی چې ویلو اوس یو چې حضرت تا په هر موضوع باندې کتابونه لیکلي دي لیکن په تصوف باندې تا کتابونه نه دي لیکلي نو ته وایي تصوف چې دی نو څه ته وایي وایي دا یو کتاب القیوم زما چې دی نو هغه دا نه دی دا تصوف کتاب چې دی نو دا نه دی چې هغه په ظاهرا پکې د خرڅولو هغه شتلو ذکر په هغې کې چې دی موجود دی لیکن صوفي چې دی نو څه ته وایي چې په دین کې پوره مکمل دا چې دی شي او دا چې دی داخل شي نو بس هغه چې دی صوفي هغه چې دی دا دی چې په دین باندې پوره طریقې چې دی دا وکړي دانوي صاحب علامه رحمة الله تعالی د معاملات کې انتهایی خیال ساتي او دا یو واجب قول به دې فرمایي چې کله زه یو مرید د خبر شو
چې دې اوراد او وظایف چې دې نو هغه صحیح ذکر کړي وي زما خفګان دې دې راځي بس ټیک ده خو که چېرې زه خبر شم چې دې په دې دنیاوي دې معاملاتو کې دې نو ګډوډ کړي نو بیا د هغه نه نفرت دې نو هغه وي چې دې او یو سالم د خلافت ټول څه باندې غشتو تاسو دا واقعات بار د علماء نه چې دا وګورئ داسې مجلس او ملاقات لپاره وکړ دا خپل خلیفہ چې دی نو راغی زوی وسره هم چې دی نو راغی زوی داسې د قلوب ته نږدې دی د ناس دې څنګه اسکار کېږي وي څنګه راغلی داسې راغلی څنګه راغلی په ټرین کې چې دی نو راغلی ښه وي د زوی چې کوم څومره عمر دی وي حضرت د عمر چې دی نو 13 سال تقریبا چې دی نو دی وي ښه وي دا خو بیا د ټرین ټیکټ ته ده پوره چې دی نو کړي دا نشته د ټرین ټیکټ وي بل حضرت عمر 13 سال دی لیکن 12 سال چې دی نو ښکاري او د ریلوے سټیشن قانون چې دی نو هغه دا چې د 13 سال نه کم وي نو ټیکټ چې دی نو نیمي نو ما د چې دی نو ګډ ټیکټ اخیستی وي ښه دومره خبره او خیانت چې دی نو کړی دی لهذا خپل خلافت چې کوي نو هغه ستاسو بیا ورسته ځکه چې دومره احتیاط دی نو هغه درې کې په دې پورې نه چلېږي نو د نورو خلکو به اصلاح به چې دی نو څنګه وکړي مو وایي د افغاني شي د قومي باندې حکومت سرکار چې دی نو مال نه زکو شاکار چې دی نو کوشش دی حضرت عمر ته عبد الله تعالی عنہ زرین چې دی نو دور دی د حکومت د نگرانۍ د خلکو دنیا کې مثال اوس هغه چې دی نو ورکړي او چې په دې بهر دنیا کې یو بیرسټر چې دی نو هغه جوړیږي او د لندن کې نو دا یو قوم معروف ډیګري چې دی نو دا هغه کې باندې اطلاق عمر لاز انت چې دی نو کېږي د هغه دا پړایي عمر لاز باقاعده ولې انت ولې نو چې دی نو راځي په هغه کې دی حضرت کوي د دې د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ بعد غیر مسلمو د حفاظت ذمہ چې دی نو دا نشته چرا حکومت چې د حفاظت وکړو او هغه ولا په دې کې جزیه او ټیکس به ولې دې نو ورکو دغه شو بدات اسلام سلطنت د ریاست کې چې یو غیر دین چې د اوسو جزیه او ورکړي او قوانین به هم چې د کوي او دا به بني خو په حکومت باندې دا حفاظت ذمہ داری چې د کومشته ناسا په یو در باندې د فوج ضرورت دی نو دا پیښ شو نو مرزه دا غیر خپل فوج التواسط ولهذا دا چې کوم د مسلمو د سایان په دغه وخت نه غېټ کې راوړل وې چې تاسو نو موږ ټیکس راځو او تاسو په حفاظت کې نو موږ دا کوو چې موږ فوج باندې ضرورت شو تاسو حفاظت کې نو موږ دا سره موږ نشو کولای لہذا د دې کار ټیکس دې تاسو ته دا چې دې معاف د معاملاتو احتیاط به چې دې دومره دا هغه چې کوي د صحابه په لوی صحابه چې دا تیر شوی دي دا امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ دور دی او معاهده چې دا وشو چې د پلانې تاریخ پورې به جنگ پدې کېږي باډرو کې به امن وي او پدې کې به موجود وي سلیم والو به بس ټیک ده لیکن یو هلا یو طریقې وکړه خپل فوجونه د باډر پر څنګه وکړل او په هغه باندې ورته قیام چې د حقوق یو او چې کله نور وګورئ او بل شپه چې کومه شروع شو د فوجونه د دشمن په ځای کې داخل او جنگ علماء وی چې هیڅ کومه جایز ده او په داسې یو انداز کې چې ای باندې وشي او هم په استعمال شو دا جواز کوم دا کړی دی نصاب چې دې خبره نه بل صحابي افسار دلته خبر شو نو په دې صحابي مسله کوي روان دي اس کوي غلي او دوی وفا رسول الله مبارک غدر چې کوي نه نه کړی دوکه نه ورکړي وفا چې کوي دا چې کوي ضرورت ده څه کوي او دوی څه نه کړی دي وستا دا په دې کې دا کړو وي زموږ خوشبو پوره شو وعده چې دې نو شو هغه چې دې پوره شو ځان ته هم جهاد وکړو اسلامي ریاست دې نو ویل نه رسول الله مبارک صلی الله فرمایلی چې تاسو پورې راحت وعده کړی او په ایوانه به اوسې قیام په باندې کې لہذا دلته دوکو وی فوجونه چې کوي او واپس کړ فوجونه ټول واپس کړ او د وی چې کومه علاقه نشته وی نو هغه ولوم د دې دې حرام دي او د اسلام دشمن دواړه چې کوي د بدین کې د معاملاتو دومره اهمیت دې دا د لوتو کوي چې په خپل معاملاتو د خپل حقوق د خپل قرض نو د خپل مصیبتونو د ټول حالات چې کوي تاسو وکړئ او بیا خدا څه وخت دا موږ د کتیو چارک
مرګونه چې کوم دی موږ دا چې کوم دی د خپل مشرانو دا هر څه ولیدل او ځکه رسول الله مبارک فرمایي چې په یو کس د شپه او د شپې تېرې نه شي چې وصیت چې کوم دی نو خپل کې دی مطلب دا چې خپل معاملات دا ټول چې کوم دی وکړو دا چې الله تبارک وتعالى زموږ نجات او خلاصي چې کوم دی دا وکړي الله زموږ اعمال باندې رحم وکړي آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. دو خبرې ضروري دي